حدیث مبارک کې راځي یو سړی د داغه درې بچي وفات شي. نبی علیہ السلام فرمایل ما من مسلم یموت له ثلاثه من الولد، درې بچي وفات شو لم یبلغ الحنس، خو داسې بچي چې بلوغت ته نه دي رسېدلي، واړه واړه ماشومان دي او ده پې صبر وکړو الا تلقوه من ابواب الجنة الثمانیه. نو دا انسان او دا مور او پلار چې کله وفات شي نو د دې سره به د جنت په دروازه کې ملاقات کېږي د دې بچي. مطلب د جنت په دروازه کې به ولاړ وي، الله ته به التجا کوي چې یا الله در هغې زه جنت ته نه ننوځم چې زما والدین ما سره نه ننوتي. وړوکې بچی چې لاړ شي ډېره د تکلیف خبره ده. زما یوه لور د یوې شپې مېلمنه وه ما سره، وفات شو. ښه غم و را باندې، خو چې بیا د احادیث مبارکه مخې ته رالل، پیلم ویلو بیا مې وکتل چې زما زړه ته لږ صبر میلو شي، نو په دې به خوشحاله شوم چې انشاءالله دا به زمونږ دپاره د آخرت د نجات سبب ګرځي. د خیر دا به مونږ انشاءالله العزیز جنت ته ځان سره بوځي. ولې زمونږ او ستاسو یقین دی چې د دواړو جانو سردار څه فرمایلی دي 100% حق دي، رښتیا دي، د دروغو شک شایبه پکې نشته. بل حدیث مبارک کې راځي چې درې ماشومان د چا وفات شي ادخلهم الله الجنة بفضل رحمت الله ایاهم، د دې ماشوم د برکت سره الله رب العزت د والدین من په خپل فضل سره جنت ته داخل کړي چې صبر یې پې کړی وي. بل روایت کې راځي کانو له حسنا حسینا من النار، ماشوم وفات شو ته پې صبر وکړو، دکه ماشوم به د ده دپاره د جهنم نه یو بهترینه پرده وي، جهنم به ورته ښودلی کېږي نه. نو دې کې یو صحابي راپاڅېدو حضرت ابوذر رضی الله عنه، عرض وکړو یا رسول الله قدمت اثنین، زما خو دوه بچي وفات شوي دي، تاسو له درو تذکره وکړه، نو زما دپاره څه حکم دی؟ نبی علیه السلام فرمایي واثنین، چې د چا دوه بچي هم وفات شوي وي، بالغ شوي لا نه یې وفات شي او ته صبر وکړو، نو دا بچي به ځان سره دا مور او پلار جنت ته بوځي. ابی ابن کعب رضی الله عنه ودرېدو، قدمت واحدا، د الله رسول زما یو بچی وفات شوی دی، د هغه څه حکم دی؟ نبی علیه السلام وفرمایل وواحدا، چې د چا یو ماشوم هم وفات شوی وي او ته صبر وکړو، دا یو ماشوم به هم ځان سره جنت ته بوځي مور او پلار. نو که په مونږ باندې غمونه راځي او مونږ صبر وکړو هم پکې اجر دی، هم پکې ثواب دی، ځکه مونږ ډېر زیات کمزور یو او مونږ غرضیان یو، د چا سره هم چې زمونږ دعا سلام یې څه غرض نه، نو الله رب العزت زمونږ د مزاج نه خبر دی، زمونږ د مزاج مطابق مونږ سره فیصله کوي چې کم عمل مونږ ته حکم دی په هغې باندې مستقل اجر هم ایښی دی، داسې نه ده چې د عمل کوه څه ثواب پې نشته. اسلام کې خیر اور خیر دی، الدین النصیحه، سراسر خیر خواهی ده، په هر عمل باندې کو خوشحالي راځي او د سنتو مطابق وي هم مستقل اجر دی، کو غم راځي د سنتو مطابق یې پالې هم مستقل اجر دی. په یاد ساته کله چې مړی وشي نو 3 ورځو پورې تا ته اختیار دی، خفګان پې وکړه، اظهار پې وکړه، د 3 ورځو نه اخوا